د منځجمو خیل ساتي، د ذکر اذکارو خیل ساتي. نو دغه سړی دغه ښځه د دوی روژه قبوله شوې قسم په الله. څوک چې غافله شو او عبادت یې پرېښوده د روژې نه وروستو په بوزه کې په کوجه کې، نو پوه شه د دې نه داسې نښه او پته لګي چې د دې سړي د دې ښځې دا روژې دا قبولې شوي نه دي، دا قابل قبول نه دي. ځکه اوس الله جل شانه ته د عبادت توفیق واغسته. د زمارونو خویندو موږ به په بوزه کې امقه رنګې د روژې د رمضان المبارک د میاشتې غوندې خواري کوو انشاءالله. ما یو آیات کریمه ستاسې حضور کې تلاوت کړو، دې کې الله جل شانه دې طرف ته اشاره فرمایي، ان الذين هغه کسان قالوا ربنا الله چې هغوی ووایي چې زموږ رب د الله جل شانه دی، خو صرف په دې نه خلاصېږي چې زما رب الله جل شانه دی. ته به 24 ګنټې په دې خپل دل او دماغ کې په زړه کې او په مغزو کې دا خبره ساتي چې زما رب څوک دی؟ الله جل شانه دی. بل څوک به د رب سره په عبادت کې نه شریکې. الله جل شانه فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله، هغه کسان چې وایي چې موږ ایمان راوړی دی په الله جل شانه باندې او زموږ نگهبان زموږ نگرانی کوونکی زموږ ساتونکی زموږ رب چې دی دا الله دی. الله دا زموږ او ستاسو د خالق او د مالک اسم ذاتی دی، خپل نوم دی د الله جل شانه. او دا نور نمونه چې دی خالق او مالک او رازق او غفور او رحیم او قدوس او سلام مؤمن مهیمن عزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ، دا نمونه چې دی دې ته د الله جل شانه صفتی نمونه وایي. نور د الله جل شانه خپل نوم کوم نوم دی؟ الله. یاد ساتئ د خدای پاک د لفظ نه خدای، دا د خدای لفظ چې دی دا عربي نه ده. البته علما فرمای دا د عربي د الله جل شانه د یو صفت معنا ده خدای، خود آی. خو یاد ساتئ د خدای نه د الله جل شانه لفظ د خولې نه ویستل په دې کې ثواب ډیر دی. ځکه د الله جل شانه د دغه نوم چې الله دی د دې معنا ورانیږي نه، د دې معنا ډېره ښکلې معنا ده او په دې باندې الله جل شانه ډېر خوشحالېږي. او لا بله واوره، اکثر علما دا فرمایي چې د الله جل شانه اسم الاعظم، اسم اعظم ورته وایي د الله جل شانه یو نوم دی خو پټ دی په دې نومونو کې د الله جل شانه. که د هغې په ذریعه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما کوم امتي هر جایز سوال وکړي چې د ګناه سوال نه الله جل شانه قبلی. او اکثر علما فرمای الله دا اسم الاعظم دی د الله جل شانه. یعنی تاسو چې دا خپل رب نه څه غواړئ نو د الله په نوم باندې وغواړئ. او نور صفات هم د الله جل شانه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، د الله جل شانه ښایسته او مزیدار نومونه دي. حسنى ښایسته ته وایي. فادعوه بها د الله جل شانه نه په دې سره دعاګانې وغواړئ، الله جل شانه پرې راوبلئ، د الله جل شانه عبادت په دې نومونو سره وکړئ. د دې اسماء حسنا په باره کې یو حدیث شریف راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دغه 99 نومونه یاد کړل د الله جل شانه او عمل یې پرې وکړه، اوس تا ویل چې الله په الله به پوره ایمان راوړي. الله هغه لا چې بل ورسره شریک په عبادت کې نشته. موتا په خوله باندې ویو الله 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 الله، جب هم ستړی کړه، دماغ هم ستړي شو، زړه هم ستړی شو. خو د دې په مفهوم او په معنا او په تعریف باندې موږ عمل نه دی کړی. تا چې کله ویل چې الله بل د عبادت مستحق نشته او الله جل شانه دی، دغه یو ذات دی، نو بیا ولې د نورو خلکو پسې ګرځي؟ ولې بیا د نورو عبادتونه کې؟ ولې د الله جل شانه نه سوا نور معبودانو ته اوازونه کې؟ ولې
دا الله جل شانه زما او ستا د رزق د پاره کافی نه دی؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله جل شانه فرمایي چې کله دې زه ومنلم او ما ته الله ویو او زما د دې اسم مبارکه په معنا او په مفهوم باندې دې ځان پوی کړو به وره زما بنده. وما من دابة او نشتره هیڅ زنده سر هغه شی چې هغه څه شي خوري چې سار اخلي فی الارض په ټوله ځمکه کې په اسمان کې الا مگرم علی الله فالله باندې دی تفضلا لازمی رزقها رزق د دې دابې او د دې زنده سر. یعنی څومره تاکیدات پکې دي. الله جل شانو فرمایي داسې یو زنده سر په ځمکه باندې نشته چې تاسو یې ګورئ که په هوا کې دی اکبره په فضا کې دی هغه که د ځمکې په سر باندې ګرځي که په اوبو کې دی هغه که د ځمکې په لاندې حصه کې اوسېږي تحت الصراط کې ولې نه اوسېږي الا علی الله رزقها مګرم خبره دا ده چې په الله جل شانه باندې تفضلا لازم دي رزق ورکول دغه دابې ته دغه ژوندي شي ته به رزق ورکوي. زما ورونو کله چې الله جل شانه موت ومانه نو الله جل شانه خالق دی کنه موت ویو الله جل شانه زما خالق دی الله جل شانه زما خالق دی. نو چې زما واست خالق د الله جل شانه یو اسم صفتی دی په الله جل شانه کې دا صفت پروت دی چې خالق دی. خالق څه ته وایي؟ پیدا کوونکی ته وایي. زما ورور نو چې الله دا به اوس په ذهن کې کلک عقیده وساتي چې دغه الله جل شانه زه پیدا کړی یم بل څوک پیدا کول نشي کوله. پیدا کول څوک کوي؟ الله جل شانه. سوچ کوا یره ته به چې ګلا صاحب دا جاز او هلیکاپټر او دا بلفونه او دا پکی مکی دا خو انسانانو جوړ کړي کنه راځه دا به انسان جوړ کړي کنه خود په خود خدا پکی د اسمان نه راکوشي ویني د هلیکاپټر او دا جازونه دا بچا جوړ کړي کنه. نو دغه سړی چې په دې لاسونو باندې دا میټیریل دا اسباب را جمع کوي دا اوس پنې را جمع کوي او دا پلاستیکونه را جمع کوي او دا لاسونه چا ورکړي جمعواري پس کېږي یو شي سیرانی سي په لاس باندې کنه په چوک باندې خو نه کېږي. ها دا لاسونه چا ورکړي؟ الله. دا چې دا څه استعمالوي دا اوسپنه دا پلاستیک او دا پټرول او دا ډیزل او دا بنزین او دا وغیره وغیره دا دغه سړي د پلار په جاگیر کې راوړي دي دا د الله د ځمکې نه راوکاږي کنه تاسو ته دا به د ځمکې نه راوکاږي دا خو څوک د بل ځای نه نشي راوړی کنه دغه ځمکه د چا ده؟ د الله جل شانه ده. دغه سړی چې دی دا به دا دماغ استعمالوي چې دا شیزونه سره یو ځای کو دینه به انجن جوړ شي انجن کې به بیا موږ پټرول ورچو ډیزل به ورچو تیل به ورچو دا به سٹارټ کیږي او دا جاز به الوزي او موټر سایکل به چلی او ګاډي به چلی. دغه ذهن او د عقل دې سړي ته چا ورکړي؟ لاسونه هم د الله دا اوزار او اسباب هم د الله او ذهن او عقل هم الله جل شانه ورکړي دي. نو دغه جاز چې چا جوړ ک گویا چې دا چا جوړ ک الله جل شانه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله جل شانه د هر یو چیز پیدا کوونکی دی. دا څومره شیزونه چې تاسو ګورئ دا ګورئ اصل کې چا پیدا کړي؟ دا الله جل شانه پیدا کړي. ما تاسو یې سنسدان سے پتا ته چې په ځمکه باندې ته ګرځي او دا وبس کې دا رچاس کې دا سنسدان سے چې کېده د خلافت هم نه لګېدله دا به د مور ګیډې ته لاړه دا به پروت دی ماشوم تا چې دا دومره اوبه استعمال کړي دا رچا اوبه استعمالې دا ستا د پلار په جاګیر کې رسېدلې ته چې دا روټۍ خوري دا غنم دا د الله ځمکه دا غنم راوچتئ دا غنم ته خوري دا د چا ځمکې نه خوري دا د الله جل شانه د ځمکې نه. راځه دا اکسیجن چې ته ما ته کش کو د ورځې دا ډېر اکسیجن هر یو انسان د ورځې څومره اکسیجن استعمالوي که چېرته د اکسیجن په موږ او تاسو باندې خرڅېدلې او دا د انسانانو په لاس کې وي نو بیا به درته پته لګېدلې
ګوره دا خبره مې درته کړې ده بیا درته کوم د الله جل شانه رحمت دومره سیوا دی چې یو څیز ته زما او ستا ډېر ضرورت دی هغه انتهایي درجه ډېر کړی دی د ټولو نه ډېر ضرورت زما او ستا اکسیجن ته دی تنفس چې ساه اخلو نو دا مو ته یو قسم هوا ده دا را کش کوو اوس اره هوا به نه کش کړي اوس هایډروجن که مو ته کش کړله بل څه هم کش کړل نو زما ستا په پوس کار پرېږدي ړم کار پرېږدي زما ستا دا زړه چې دی دا خپل هم په اکسیجنو باندې چلي اکسیجن اخلي پټي او دا زړه چې دی د اکسیجنو نه بجلی جوړوي په اکسیجنو باندې چلیږي د الله په فضل باندې او دا بیا نور بدن ته وینه ور پمپ کوي ور رسوي دغه اکسیجن چې مو تا کش کوو دا څومره پریمانه دي چاته څه تکلیف شته چاته تکلیف شته چې ساه اخلي ښه په مزه باندې ساه اخله د ورځې څو ساګانې اخلي تاسو ته پته شته انسان د ورځې سختې ډېرې ساګانې اخلي منټ کې مو تا څو ساګانې اخلو تقریبا 2500 پورې 20-2500 پورې ساګانې اخلو دا اکسیجن د الله جل شانه موتا تیرو هلکه بل چې موتا پسې راتلې نو دې ظالم حکومتونو ته موږ بل ورکولی شوې بس ځان به م خرڅولی ځان به م د دې نوکران کړی وی غلامان او چې ځای د اکسیجن هم راته راکوئ اکسیجن ډېر ضرورت لري بدن ته الله جل شانه وافر او پریمانه کړل زما بندګانو استعمالوئ ته غریبي استعمالوه ته باچا صاحب استعمالوه زما او د باچا صاحب یو عمر اکسیجن لګي او هغه تم فری ملاویږي او ما تم فری ملاویږي نو بدماشیانې په ما سره کې زما د وزیر صاحب یو عمر اکسیجن لګیږي د ورځې هغه تم د الله جل شانه د خوا نه ملاویږي او ما تم د وزیر صاحب په ما بدماشي ده کوي تم د الله جل شانه اکسیجن کشکې سوالی او زم د الله جل شانه سوالیم اکسیجن د الله جل شانه راکمو پاغي باندې زندگی تیروم باچا صاحب گورنر صاحب تم اوس ورپسې دیم لمبر وبدي وبچدي وجعلنا من الماء كل شيء حيا افلا تعقلون الله جل شانه فرمای دویم لمبر تاسو وبو ته ډیر ضرورت دی مثلا زموږ تاسو وبو ته ډیر ضرورت دی کنه الله جل شانه فرمای د دې وبو په ذریعہ باندې که تاسو عقل نه کار واخلئ او سوچ وکئ او ځانونو نه چاړاګان جوړ نه کئ الله جل شانه فرمای نو هر یو څیز ما په وبو باندې دې ته ژوند وربخلی دی حقیقت خبره ته به وایې چې موږ خو د اوبو نه نه یو جوړ ته داسې چلو که چې یو ډاکټري کتاب راواله یو ډاکټر سره کښېنه چې پوه ډاکټري ورته ووایه چې انسان کله د مور په ګېډه کې نو دا څومره د بدن د اوبو نه جوړ او نور دا میټیریل دا اډوکې شو که نه دا غوښې شولې او نور پکې څومره نو به تا ته وایي چې 90% څومره 90% ماشوم چې د مور په ګېډه کې دی دا اوبه کله چې ماشوم ګوره اوبه دومره ډېره شي د اوبو نه موتا جوړي سوچ کوه کله چې ماشوم پیدا شي تقریبا 80% په د په بدن کې اوبه رو رو راکمیږي 90% رو رو راکمیږي 80% نو تقریبا چې کله ښه بوډاوالي او ښه پوخ عمر ته م ورسېږي نو ستا په دې بدن کې نیم په نیمه اوبه پرتي نیم په نیمه ستا په بدن کې اوبه پرتې دي دا ډاکټران چې وایي چې سپینه وینه یې کمه شوله دا څه شی دي سپینه وینه څه شی اوبه یې که نه دا وینه چې ده دا خپله هم اوبه دي سائل څیز دی ګوره چاته چې اسهال راشي او د هغه ګېډه خرابه شي نو که چېرته یو ګنټه د ګېډه خرابه شوه د ده نه اوبه خارجېږي که نه د ده دا پوستکی د دې غوښې سره یو ځای شي رګونه یې چپلي شي څملي د انسان په بدن کې وینه نه چلی مړ شي دا اوبه دومره ضروري څیز دی ګردې دا زموږ ستا په اوبو باندې چلیږي زړه دې ته د اوبو ضرورت دی وینې ته د اوبو ضرورت دی اینې ته د اوبو ضرورت دی د وینې فلټر کېدو دپاره د اوبو ضرورت دی معدې ته د اوبو ضرورت دی هاضمې ته چې هغه کوم نظام چې هغه ازمه راولي دې ته د اوبو ضرورت دی نو محترم الله جل شانه فرمای وجعلنا من الماء كل شيء حيا د اوبو په ذریعہ باندې مې هر چیز ته ژوند وروباخه افلا تعقلون ولې عقل نه کار نه اخلئ زما بندګانو دا احسان مې ومنئ عوامې درته دومره سیوا کړه د حکومت په واک کې مې نه ده ورکړې
زما ستا بچی ته چې کله اکسیجن بدن ته نه داخليږي او هغه سای بند شي چې هسپتال کې واچو څومره پیسې درنه اخلي سوچم کړی د کار چاته چې یو ماشین لګېدلی وي د اکسیجنو اول خو په اکسیجنو سړی چلی نه ځکه خولې ته به د پوکڼۍ اچولي ته به کار څه وکړي ته به روزګار څه وکړي ته به روټۍ څه وخت کې خوري ته به مونځ څه وخت کې کوې ته به روژه څنګه نیسي چې د اکسیجنو باندې مونږ په ماشینونو باندې چلېدلې د دنیا یو کار به ونه کړي ټول نظام به ګډوډ شي الله هوا پریمانه کړه اوبه پریمانه کړي نو الله فرمایي جل شانه لږ د عقل نه خو زما بندګانو کار واخلئ اوبه مې درته ډېرې کړي ما خو پېژنئ راشه نن هغه اوبه دومره پریمانه دي چې موته اودس ته کینو نو ډېرې ښه پریمانه دي بټن ووهه د دې اوبو حساب را روان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چا چې د 3 ځلو نه ډېرې اوبه استعمال کړي ګوره حدیث شریف دی چې تاسو یو ځل مخ لاسونه دغه رنګې مخ او خپې ووینځئ او یو ځل پوزې ته خولې ته اوبه واچوئ ټیک شوله اوس سوچ کوه مسه وکړئ یو ځل اوس که چېرته چا یو ځل دغه اندامونه وینځل بس اودس یې وشو د دنیا یو ملا صاحب دا نشي ویلی چې ستا اودس ونه شو او ستا پې مونځ نه قبلېږي دا دویم ځل ویل دویم ځل انځل دا سنت شو دریم ځل انځل دا بیا د ټولو نه ډېر سنت شو اخري درجه اوس که یو سړی دی یو ښځه د هغه خپل لاسونه 4 ځله وینځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فقد تعدى وظلم زیاتی یې وکړو ظلم یې وکړو څه یې وکړل په اودس کې زما دی امتي زما دی امتۍ تعدى زیاتی یې وکړو وظلم او ظلم یې وکړو اوبه یې ډېرې استعمال کړلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تقریبا اودس دا د اوس وخت موافق په 1 لیټر اوبو باندې کاو او لمبا به رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا په 3 لیټر اوبو باندې کول زموږ ستا دا لوټه چې ده تقریبا 2 لیټر اوبه اخلي په دې نیمه باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس کو او په یوه نیمه لوټه باندې چلو زیات نه زیات په 2 لوټو باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم لمبا کول مو ته څومره اسراف کوو ته وینه زما ذهن دا خبره نه مني ستا ذهن به خبره ومني خو چې په تا باندې د فلسطین د مسلمانانو غوندې اوبه بندې شوې کله چې تا ته اوبه نه میلاوېدلې دا کله کله موږ او تاسو سره هم زمارونو کېږي موټر دې خراب شي هله د پلانکي نه پیپ راواړوئ هله ماشومانو ته باټي کولر یې ورکړه چې اوبه راوړي بیا ښځې څومره احتیاط کوي اوبه ډېرې په طریقه استعمالوئ ماشوم چې کله اوبه واړئ وی وخي هله وی اوبه کومه دي و دا اوبه ما تا ته الله پریمانه کړي د دې قدر وکړئ قدر چې کله دا ورک شي تبارک الذي د سورة الملک اخري آیات کې الله جل شانه فرمایي قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله جل شانه فرمایي سورة ملک په دې ختم شوی دی اے رسول الله صلی الله علیه وسلم قل وایه دې انسانانو ته أرأيتم خبر را کوي ماته الله جل شانه فرمایي ان اصبح ماؤكم غورا کستاسي دا اوبو چې تاسو اسکئ او استعمالوئ دا ښایسته صفا اوبه که دا چېرته وګرځېږي ډېرې جوړې او ډېرې لاندې لاړې شي او د ځمکې هغه حصې ته ورسېږي چې تاسو نه په موټرو رایستی شئ نه دا په کینستلو سره رایستی شئ نه یې په بلې طریقې سره رایستی شئ فمن یأتیکم بماء معین دا ښایسته او پاکې اوبه به تاسو ته څوک راوړي څوک شته که یو ګنټه په دنیا کې د اوبو نظام په ټوله دنیا کې ودرېده یو انسان ژوندی نه پاتې کېږي یو ورځ نظام د اوبو ودرېده هر څه به ګندی اوبه پاک څیز دی اوبو سره معتدن هم پاکېږو او ظاهري هم پاکېږو یو موتا کې حکمي پلیتي پرته ده یو ظاهري پلیتي پرته ده اوس دا جنابت چې کوم دی دا داسې پلیتي ده چې بهر خو نه ښکاري که نه خو دا ټول بدن ګنده دی حضرت علی صاحب فرمایي چې رسول الله صلی الله فرمایي چې جنابت دا د هر یو ویښته لاندې پروت دي دا به څه پاکېږي شابئ په اوبو باندې ګوره اوبو زه پاک کړم هغه خور چې هغه بیماره شي بیا په څه پاکېږي په اوبو باندې هغه مور چې د هغې بچی وشي په څه باندې پاکېږي شابئ 4 ورځې وروسته چې لامبي زنانه په اوبو باندې پاکېږي که نه ما او تا پورې چې دا خو اوس هغه باطني نجاست الله جل شانه په اوبو باندې پاکوي
و ظاهري راځه زما او ستا چې لاس ګنده شي په څه وینځو اوبو باندې وینځو که نه زما او ستا چې د مونځ اوبه ډېر عظیم نعمت دی د ما ته چې اودس کوو دا مونځ راته جایز کېږي دا په څه شي په اوبو باندې ګوره چې اودس ته ونه کې اودس فرض دی او اوبه نه وي نو دا مونځ به ما تا تر کومې خوا نه جایز کړي نو د اوبو په ما تا باندې انتهایی درجه احسانات دي نو دا هر څه چا پیدا کړي وایه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله جل شانه د هر څه پیدا کوونکی دی او دا هر څه نظام الله جل شانه برابر کړی دی نو کله چې موتا د الله جل شانه دغه 9 نمونه یاد کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یاد کړل من احصاها او په دې باندې عمل وکړ دخل الجنه بس جنت ته به داخليږي او عمل غواړي په خوله باندې الله 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 دا وی او ځانم ستړی کو عمل هم پې نشته هلته ورشو یاره ډېر داسې پکې شته چې زیارت بابا ته ورشي یو خبر درته کوم بس ذهن ته مې راله کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې به ښځې جوماتونو ته تللې حدیث شریف پکې ډېر شته د جمعې مونځ ته به ښځې راتللې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه کې د اختر مونځونو ته به ښځې راتللې 15 وخته مونځونو ته به ښځې د سړو سره راتللې بېلې به ودرېدلې بیا د صحابو وخت چې شو نو خامخا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه خو مبارکه زمانه ده زنانه به هغې وخت کې راتللې نو بیا د صحابو په وخت کې لږ لږې فتنې سیوا کېدلې ښځې بندې شولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې احادیث هم شته چې دې کې ورته ښکاره اشاره شوې ده چې ښځې دپاره په کور کې مونځ بهتر دی په کور کې ورته په کمره کې مونځ بهتر دی او په کمره کې ورته په یو ګوټ کې مونځ بهتر دی ټیک ده خو یو خبره کوم خپلې خبرې ته راځم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې خو ښځې راتللې د صحابو په وخت کې بندې شي ولې فتنه وه زه خو یم اوس درته وایم دا زمونږ په وخت کې خو د ښځې بېرته مونځونو ته راځي زه خو یم آزاد یې کوي تاسو به یې وایي چې ولې ملا صاحب یو ملا صاحب هم دا خبر نه کوي د صحابه وخت کې بندې وي او ته وایې چې راضي دي دې کې ستاسو ذهن یو خبرې ته راوړم د صحابو چې کله ښځې د منځونو نه بندې کړي هغوی به بازارونو ته تللي تاسو ته وایم تلې به نه به تلي په هغې وخت کې به ښځې کالجونو او یونیورسټیانو ته تللي وایي نه به تلي په هغې وخت کې به ښځې دوکانونو ته تللي نه به تللي په هغې وخت کې به ښځې د ترورزو د ترونو د بچو سره په موټر سایکل باندې وتلي چکرې به یې والي نه به تللي په هغې وخت کې به ښځې دغه رنګې په بې سترۍ سره ادیرو ته تللي نه به تللي نو هغې وخت کې چې ښځې بندې کړلې نو هغوی خو بندې شوې که نه هغوی خو مخکې نه دا مونځ ته په راتلو کې ورته فتنه وه فساد پېښېده کېدی شي چې څوک ورته لاس واچوي بېعزتي وکړي غلط نظر وکړي نو صحابه او ښځې بندې کړلې او اوس خو زما ستا ښځې صرف د جومات نه بندې کړي دي او نور هم ازادي کړي دي داسې نه که نه ښځه صرف په جومات باندې اوس بنده ده بس جومات ته راتګ ورته کفر بازار ته تګ ورته جایز ګرځي دي قسم په خدای خاوند به دې خبر هم دی خاوند داسې ډالۍ ته لاړ شي او ښځه یې داسې مزدورۍ ته لاړه شي داسې ده که نه خاوند مزدورۍ ته لاړ شي او ښځه دوکانونو ته ځي ولې ځي نو صحابیات چې د منځونو نه بندې شوې وي هغوی د بازارونو نه هم بندې شوې وي هغوی مخونه هم پټ کړي وو هغوی ادیرو ته هم نه تللې نو خبره ما دا کوله چې د زیارتونو نه څه غوښتل دا ګناه ده دا شرک دی زیارتونه د الله جل شانه که نیک بندگان او زیارتونو کې پراته دي دا زمونږ مشران دي دا د الله جل شانه اولیاء دي دوی ته به ورځي دعا به ورته کې سړي دې ورشي دعا دې ورته کوي یو 2 رکعته مونځ دي وکړي یا الله دغه ستا نیک بنده د ده مغفرت نصیب کا او دته چې څنګه د نیکو عملونو توفیق ورکړی او الله ما تم دغه رنګې د نیکو عملونو توفیق را نصیب کا الله دا چې څنګه په تا باندې عاشق او مینه او ستا سره مینه وه الله زما په زړه کې د خپل ذات سره دغه رنګې مینه پیدا کړه الله دا چې څنګه جهادونه کړي وو دغه رنګې جهادونه زما هم نصیب کا الله دا چې څومره تبلیغونه کړي وو
دغه عمره تبلیغونه زمام نصیب کا دا څه ده کنه نو چې الته ورشي منځو کوي تلاوتونه وکوي او ثواب هغه زیارت کې چې کوم د الله نیک بنده پروت دی بالکل هغه ته وروبه نور برای راست د زیارت نه غوښتل چې پیر بابا ما ته بچی راکا دا ګناه ده لویه ګناه ده پیر بابا ما ته به ګاډی راکې دا خو شیعګان دقسې کوي زه خپل ایران ته تلیم او یو دانه حسن څه شی حسن انتظاري که څه نوم و دې لقب کې دوکه کېږم داسې لنډې موټا غوندې و نو زما یو ملګری دی هغه ورسره کار کاو ما ته خپله دا خبر الله ګواه دی د هغې شیعه نه ده اورېدلې د دې حسن نه زما ملګري ما ته ویل وی راته ویل چې یاره امام رضا په دې مشهد کې یو زیارت دی او خپله دا رضا رحمت الله تعالی علیه دا د رسول الله سلم په نسو کې راځي خو دا شیعګانې غلط استعمالوي نوره د رسول الله سلم په کورنۍ کې دی په اهل بیتو کې دی د رسول الله سلم په نسو کې دی مشهد کې د ده زیارت دی دا وی د شیعه راته ویل چې ورلمه او امام رضا صاحب ته داسې ودرېدلمه وی ورته ویل امام رضا صاحب رحمت الله تعالی علیه چې تر هغې پورې درنه نه ځمه چې ګاډی راته رانه کړې ته به ما ته ګاډی راکړې شابه زما ګاډی په کار دی او ما ته به ته ګاډی راکړې و ایسته ما ته ګاډی راکړ نو بیا زموږ ستا د شیعو زموږ ستا فرق څه شو الله جل شانه په غوښتلو باندې نه ستړی کېږي الله جل شانه ته د وزیرانو د ملګرو ضرورت نشته د الله جل شانه نه برای راست وغواړه الله جل شانه په دې خوشحالیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسو د چپلې وندنې وشکېدم د الله نه وغواړئ یا الله د چپلې دا وندنې مې وشلې د سپلې الله دا راته ټیک کا لا نور څه خو پرېږده بچي او پیسې او موږ او تاسو چې ګناهګار شو بخښنه به چا نه غواړو د الله جل شانه نو الله جل شانه نه بخښنه غواړو رزق مو تا ته څوک راکوي واده چا کړي الله جل شانه کړي ولې د الله جل شانه نه غواړو بچي موږ او تاسو چا پیدا کړیو الله جل شانه بچي به اوس د چا نه غواړو د الله جل شانه نه به غواړو د زیارت ته تک شته جایز دی د سړو دپاره او ښځې چې دي په جومات بندي کړي تاسو برای خدا دا در سره نه منم التاف ملا صاحب در سره دا نه مني چې ښځې دي په جومات بندي کړي او زیارتونو ته دي ځي ښځې دي په جومات باندې بندي کړي دي او دکانونو ته دي ځي ښځې دي په جومات باندې بندي کړي دي او پارکونو ته دي ځي په جومات دي بندي کړي او سردریب ته دي ځي نه 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 دا خبرې در سره نه منم چې په جومات باندې ښځې بندي دي نو ښځه به بالکل بې دقې هغې حال ده چې د دې لا دلیل شته چې د صحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې به ښځې جومات ته راتلې او د صحابو په وخت کې هم ښځې چې څنګه مارکیټونو ته ځي بندې وي نو کوم شي چې جایز دی دې بند کړی او کوم شي چې ناجایز دی دې کولاو کړی دی څه به کوئ ښځې به انشاءالله ټولې د خپلو کورونو پورې منحصرې شي زیارتونو ته به نه ځي د مور پلار زیارت ته تللی شي مخ به یې پټي دعا به ورته وکړي یا الله زما دا پلار وبخي زما دا مور وبخي هلته به هم مخ نه ښکاره کوي د بل چا سره یې کار هم نشته چې ورځي به دا د پلان کې دی او دا پلان کې دی او دا پلان کې دی نه 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 د مور او پلار زیارت لکه ورله سپي به یې پټي لاسونه به یې پټي مخ به یې پټي زیارت ته تګ څه شی دی مستحب دی چلو جایز دی جایز دی او ښځې ته مخ او لاسونه او ویښته پټول ستر پټول څه دي فرض دي که نه اوس چې ستا نه په مستحب عمل باندې فرض خرابېږي د الله په غضب باندې دغه ښځه ککړېږي نو دا مستحب عمل ورته په کار دی تاسو ته په کار نه دی فرض چې دنه په یو کار باندې خرابېږي نو بیا پکې دی مستحب کار ته څه ضرورت دی نو الله جل شانه بیا ډېر خفه کېږي الله دې ول ما ته تاسو ته د څو خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي